او په سیکولر طبقه کښې داسې ډېر خلک د اسلام مني او خو چونکې د دې په سیکولر اسلام او په حقیقي اسلام کښې فرق څه دی؟ یو میږه اسلام منونکي یو سیکولر طبقه ده چې اسلام مني. سیکولر طبقه وایي چې اسلام تر هغې وخته پوره قابل قبول دی چې تر کومه حده پوره خواص خمسه او عقل چار کوي، عقل یې مني، دا شی ومنه دا اسلام دی چې په لوس پښې او څاکل ټچ کول عقل د هغې مطلب ادراک کولی شي، شعور لري، تر څو پوره د هغې شی رفتار وي دا تسلیموي، دا اسلام قابل قبول دی. او حقیقي اسلام میش دا ورته چې نه، حقیقي اسلام دا دی چې د نه یوه درجه بله هم شته دی چې وخت یې دو ادنه شی ادراک، ادنه شی پویا، سمج، عقل، فهم نه په خواص خمسه سړي ته حاصلیږي او نه په عقل سره حاصلیږي. خو هغه کې یې وي اسلام د الله احکام وي، ته وحی یې لکه په انبیا چې کومه وحی راغلی دو ډېرې داسې خبرې دي چې عقل نه تسلیموي، وحی کښې هغه شی شته دی. او لکه څرنګې مطلب په ټنډۍ باندې د یوې تیږې والل د هغې نه 12 چنې وتلې، دا عقل نه تسلیموي. چېرې ته ټنډۍ وکړه، چېرې ته په کوڼی ووایه، بیا 12 چنې ځنه ووځه، بیا هر قوم دی پر خپله چونکې وحی قرآن شاه الله پاک فرمایلی دي چې پیغمبر ته خدای پاک باقاعده یې چې ته په ټنډۍ دا کوڼی ووایه، عقل یې نه تسلیموي خو واقع میش د پوره تسلیم کړي. او دا چیرې کېدی چې ته ټنډۍ وچوه او دا بیا اژدها جوړ شي، پیغمبر د موسی علیه السلام ټنډۍ. او دا عقل چیرې نه تسلیموي چې مطلب ید بیضا داسې لوسته وي د انسان چې راډ وي، بجلۍ ترې جوړې شي، خو دا خو عقل نه مني. خو باقاعده وخت یې په ذریعه سره دا شی ثابت شوی دی. د هغې نه ماورا ډېر شیونه جنت په حواله سره، جهنم په حواله سره، بعد الموت حیات په حواله سره، یا قبر، ډېرې داسې خبرې دي چې خواص خمسه د هغې ادراک نشي کولی، عقل یې ورسره ادراک نشي کولی، وحي په ذریعه سره میش ته پروف شوي دي. نو میش هغه د خواص خمسه او د عقل نه ماورا چې کوم شیونه د وحي په ذریعه سره ثابت شوي دي، نازل شوي دي، میش د قایل یې. خو سیکولر طبقه دی قایل نه دو. نو چې کله سیکولر طبقه دی د هغې قایل نه دو، د هغې وحي نه منکره دو، دا میش په دایره د اسلام شه بیا نه مطلب شمیري، او نه دا ته مسلمون ویلی شي.